نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية صدق الله العظيم سورة بقرة اول پارا یوسل اتلسم آیت تی مکہ آیتن کی دا کفارو یہودیانو عیسیانو مشرکانو قباحتنا مرزنا بیان شو اس پر آیتن کی ہم دا دغی کفارو قباحتنا او مرزنا بیانی گی یہودیانو عیسیانو او مشرکانو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمائشی معجزو مطالبہ او دا رب العالمین سرا دا خبر کولو مطالبہ اکڑا اللہ رب العالمین پد آیتی کریمہ کے دا دغی کفارو دا دغی مرز تردید کی مشرکانو نبی علیہ السلام توبی تاب منگھل پیغمبر امنو چا اللہ پاک زمان سر خبر ہوئی یا دا مطالبہ یہودیانو یا عیسیان اکڑا نبی علیہ السلام نا دویم دیتنا مطالبہ اکڑا چی زمان دا طبیعت مطابق معجزہ منگ تبکار دا اتدا سے معجزہ روڑا چی سنگ منگا غوارو دویوی چی تمنگ تا معجزہ روڑا کتاب سلورو فرشتو دے سلورو گھٹنو ننیولی او تا تا دے رازی او منگ دے اوینو او پدے کتاب کے دے زمنگ نمونہ ہوئی یا دا شام سفر دیر اگت دے دا لار را ترا لنڈکا یا استاد پارے دا سروزر یو کور ہوئی او یا تمنگ تا فرشتے راول چی اغیستا تصدیق کو کی او یہ دا مطالبہ کولا چی دا صفا مروا دا غنڈے رات دا سروزر اگرزو دا سی قسم فرمائشی معجزی دی مطالبہ کولا اللہ پاک فرمائی چی دا قشان مطالبہ مخکنو امتنو ہم دخپلو پیغمبرانو نکڑیوا او دا دوی او دا غوی زرنا پدی قباحت او مرز کی یو بل پشان سنگ چی غید اقبل پیغمبر خبر نمن اللہ فرمائشی معجزے غفتا دا غرنگ دوی ہمستا خبر نمنی او فرمائشی معجزہ غواری البتہ کم خلق چی ایمان والا او یقین والا دی اغیت دلائل واضح شوی دی اغی مطالبہ نکی دا یقین والا خلق ندی ذکر دا مطالبہ کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک صفات بیانی چی تب حق دن باندے لے گلی شوی تا لمنگ حق دن در کڑی دی تب نیکانو تا بشیری او بدان تب تا ندیری نیکانو تب دا جنت خوش خبرے ورکے او بدان تبا دا جہنم دا عذابونو یر ورکے تقبل خدمت بیانوا کچا ایمان رو نڑو داغی تپوس بستان نکی گی بل دعوت بیان کا ایمان چاروڑو داغی پیدا او کہ ایمان چارو نڑو داغی تپوستان نکی گی لکہ حضرت نوح علیہ السلام زوی کافر نوح علیہ السلام سر حساب کتاب نشتا دغرنگی دا ابراہیم علیہ السلام پلار کافر ابراہیم علیہ السلام سر حساب کتاب نشتا آدم علیہ السلام زوی قاتل او ظالم آدم علیہ السلام سر حساب کتاب نشتا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کچا قبول نکو نبی علیہ السلام سر دا حساب کتاب نشتا بعض خلق دا خبر کئی وی کب زنگل کی یو سڑی مرشو او اغت سو کلمی رسون کی دی رسیدلی وی تپوز بے زمنگ نکی گی دا خبر دا دی خطا دا تپوز بے زمنگ نکی گی ایمان دی قبول کی کم نن سبا خود تبلیغ ذرائع انتہائی عام سنگ چی دا بے حیائی دا پار استعمالی گی نو کدا ذرائع دا نیٹ دا میڈیا
دا د تبلیغ د پاره استعمالیږي نو باغې کې هم سړی حق قبلولی ایمان قبلولی شي نو چې نه قبلې تپوس به د هغه نه کېږي زمونږ نه تپوس د هغې نه کېږي لکه امریکا کې ټرمپ الله پاک مردار نو موږ نه به تپوس نه کېږي چې تاسو ته کلمه ولې نه وویل ولې حق دې قبول کړي دنیا خو ټوله دنیا اوس خلک پیژني او د هغې دپاره دلیل نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي ولا تسألو عن اصحاب الجحیم تپوس بستانه د جهنمیانو باره کې نه کېږي چې دا سړی بې کلمې جهنم ته ولې لاړ نو کافر نو ځي به نه جهنم ته به کافر ځي که تا خپله غاړه خلاصه کړې ایمان نه وروړي خپل کار به کوي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي چې دا یهودیان عیسیان تا نه چرته خوشحالېږي نه تر کومې تا د دې دین ته اوړېدلې نه یهودیان ستا ملګري کېږي نه عیسیان ستا ملګري کېږي نه که هر څومره ته محنت کې که د دې دین ته تو ووړې نه اعوذ بالله بالفرض والمحال بیا به دې ملګري شي یهودیت ته ووړې عیسیت ته ووړې یعنې دا دومره زدیان دي چې ستا دین چرته هم دوی نه خوښوي بیا نبی علیہ السلام خو د دې دین ته نه وړي خو په دې کې تعلیم دي د نبی علیہ السلام امت ته چې ستا امت نه هم دا یهودیان عیسیان چرته خوشحالېږي نه که ستا امت چرته دې طرف ته ووړي د نو بیا به ته خوشحاله شي نن زمونږ نبی علیہ السلام امتیان دا د یهودو عیسیانو څومره اتباع کوي څومره د هغې ملګرتیا کوي آسان مثال به ووایو یهودیان بچوله څنګه نوم ږدي نو موږ په ډرامه کې او په فلم کې هغه نوم ګورو خپل کور کې بچي لیکي مخکې یو مسله ده چې استاد یو کتاب راته وښایه چې هغې کې د بچو نومونه موږ وخت کو بچي لیکي نن هغه شی ختم استاد یې دوی کتاب راته وښایي استاد یې کتاب ورته وښایي سبا یې فلم کې نوم خوښ کړي هغې خپل بچي لیکو په ډرامه کې خوښ کړي د غټ یهودي نوم به هغه به خپل بچي لیکي چې دومره حده پورې زموږ مسلمانان اتباع داسې نوم به چې تاریخ د انسانیت کې بچانې مخکې ایښودلې کتلې به یې څه کي چې تا فلم د ګندګۍ ځای کې او که بیا بچي لیکي دي استاد یې ته د دې څه معنی د هغې اړه معنی وینه که په نیټ کې هم سرچ کې وي د دې معنی نشته بیا هم خوښ کړي وایي بس دا زموږ خوښ دی دا ولې هلته فلم کې خوښ کړي دي یهودیان کم پیشن خوښ کړي زموږ د مسلمانانو زنانو نارینه خوښوي بلو به تاسو کتل د اخوان یونیورسټۍ کې د زنانو د بربنډتوب یو مجلس وشو څومره خلکو د هغې دفاع وکړه وایي دا خو خیر د خپل سازي ده چې یو سړی مسلماني او بیا پښتوني او د هغه لور د پردو هلکانو په منځ کې په داسې نیم لباس کې روانې زما په خیال چې دې سړي لا دغه وخت کې خودکشي په کار د دې بې حیایي ده دا لوریانې خلک دې دپاره لګي دا د پردو هلکانو منځ کې کډاګانې او بیا دې نیمې جامې دې چولې او نیمې دې بربنډه ګرځي او سرتور سر او لغړه دا د چا اتباع کوي دا د یهودیانو عیسیان اتباع کوي او زمونږ تعلیم تقریبا نن سبا ټول بربنډتوب ته روان او که کله عالم خبره وکړه چې دا کار غلط وایي عالم د فلاني باره کې خبرو کې فلاني باره کې چې دا یو که تا کومه دا ومنله چې د نورو باره کې ته مطالبه کړي دا ولې کوي دا زمونږ مسلمانان نن د کفارو په طریقه روان کفار بربند دي مسلمانان هم ځار بند کفار په سکولونو کې د زناګانو پیریډونه او د همجنس پرستۍ پیریډونه هغه پیریډونه زموږ په یونیورسټو کالجونو کې شروع دي او کفار چې کوم بې حیایي کوي زموږ خلک ته هغه چل سکي کفار سرتور سر ښځې ګرځي زموږ مسلمانان هغه شان ګرځي دا طریقه د چا ده دا د کفار نبی علیہ السلام فرمایي زموږ امت به د یهودیانو عیسیانو په طریقه باندې اخره کې روان شي او هغه شان طریقه څنګه ډیزاین څنګه پیشن څنګه لباس څنګه ګیرا څنګه سر څنګه جامې څنګه طریقه چې دا کفار دا زمون مسلمانان او هغه خوخي د خپل پیغمبر د صحابه او د هغه د صحابيات هغه طریقې نه ځان لري کوي دا د امت د هلاکت سبب او ذریعہ ده الله د مسلمانانو کې پوها او د دین غیرت راوړي بعض اوقات کې زمون نارینه نیکان په مخ کې سب کې جمع تم ولاړي او زنانه به بربندي ګرځي
زنانه په یونیورسيټي کې د پردو لکانو سره مجلسونه کوي نو په دې باندې پلار غوري بچ کیږي نه. نبی علیہ السلام فرمایي هر پلار د خپل بچو اهل عیال ذمہ دار دي. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. چې پلار مخکې سب کې ولاړی د خپل بچو په خیال ساتي. خپل بچي به د حیا جامې چې داسې بنه کې چې دی چې بس جنت تزم او خیر دې کې لوریان سر تور سر یا به حیا جامې چې خیر دي. په دې باندې الله پاک د قیامت کې تپوس کوي. او بیا الله جل شانه فرمایي چې دی اهل کتاب کې بعض خلک شتا چې هغه د خپل کتاب حق صحیح ادا کوي یعنی په خپل کتاب ایمان دي او کله چې نبی علیہ السلام او قران مجید راغی باغی باندې هم ایمان وروړو دا خلک کامیاب خلک دي. نو فرمایي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او ويغ خلق چغي نفيږي چې ول الله پاک زمون سره خبرې نه کوي. نبی علیہ السلام ته موږ سره الله پاک خبرې او تاتینا آیا یا ولي تم تن وروړي زمون د طبيعت مطابق معجزه كذلكم دارنګي قال الذين من قبلهم مثل قولهم ویلی وای کسانو چې وړاندې د دینو په شان د وینا د قشان مطالبه د خپل پیغمبران نه کړې وي لکه څنګه تعالی تشابهت قلوبهم یو شان دي د دوی زنا په دې گمراهۍ کې قد بین الآیات لقوم یوقنون بتاقی سره کار دي آیاتنا د وحدانیت او استاد رسالت د قوم د پر چې یقین ساتي. ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا یقینا موږ ته لېږلې پیغمبر علیہ السلام پاک دین باندې زیر ورکوونکي نیکانو ته او ير ورکوونکي کافرانو مجرمانو ته. ولا تسأل عن اصحاب الجحيم وتفوز بتان نشي کولی د جهنم یانو بارکی چې دا جهنم تول لاړل. ولن ترضى عنك اليهود اسكلتان نخوشالي يهوديان ولن نصارى ونعيسایان حتى تتبع ملتهم تردی پوری چې تو داغي د ملت تابعداریو کې. قل تو فرمایا ان هدى الله هو الهدى بشک هدایت د الله پاکم دا هدایت دی. ولئن اتبعت هواهم او کچر بالفرج والمحال تا تابعداریو کا د خواہشاتو د يهوديان سيانو بعد الذي جاءك من العلم فزاغنا چتا تراغل دی علم ما لك من الله نبي استاد پارا من الله د عذاب د الله پاک نام ولي سوک دوست ولا نسوین او نسوک مددگار بچ کون کی. الذين آکسان آتیناهم الكتاب چم ورکړي دوی ته کتاب تورات انجیل زبور یدلون باج پدې کې داسې چې تلاوت کې د خپل کتاب حق تلاوت چې څنګه حق داغي د تلاوت او داغي د عمل دي. اولئک دا کسان چې دي یؤمنون به دي ایمان لري په قرآن کریم باندې هم په خپل کتاب ایمان دي او په قرآن ایمان لري. لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه چې اول نه يهوديان کې لوی عالم او چې نبی عليه السلام راغی نو په نبی عليه السلام او په قرآن مجید باندې هم ایمان راوړو. نو دواړو دینونو کې دي په صحیح دینو. ومن يكفر بي چاچ کفر کو په قرآن باندې فاولئک هم الخاسرون پس دا کسان چې دوی تاوانیان دي. واخر